حدیث شریف شردری می چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سووا صفوفکم فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة. تو چې په لمونځه کله دارې هم بیا د صفې نه سیخوې ځکه چې صفې سیخول ها د لمونځه احسادو المنځه د پورا باقاعده په قرآن کښې ډېر زیات ذکر راغلی دی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة دا ټکي هم ډېر اورېدلي وي واته د لمونځه د قایمول حکم دی نو یو د لمونځه داسې کول دي لکه دا میشتو چې چکي چې زونځه نه خلاصوي یو د لمونځه قایمول دی قایمول د لمونځه دا ته وایي چې د تمام لوازمات تمام امور سره پیرا وکې دا ته لمونځه قایمولی په دا کښې د صف سیخول هدي نه صف سیخول هدي میش کله ور په صف شه څوک مخ شه وتلی وي څوک ورسته وتلی وي حضور صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایي چې تو سے سفینه سیخاوې که تو سے سفینه سیخاوې نه توس په زړه نقشه و فرق روشي اختلاف وروشي د بلا لره وشه مسلمانانو د پوره اتفاق اتحاد یو غټ امر دی خو چې تو صف کلا کوش کینوي چا ګډا وتلې دوی چا جا وتلې دوی حدیث شریف شردری می دا بل حدیث دی چې حضور صلی الله علیه وسلم سفینه داسې سیخول لکه تیر غشي غشي ول ډېر سیخ جوړول لکه بالکل دا دې په لګاولې کنه کله اور صحابه په جیلو سر تیر کا چې بای څوک مخ شورسته نه وي په دې کې میش دې پورا سبق تای درس تای میش ته حکم دی چې څوک سفینه نټی کوي دا ګناګور دی اسف سیخاول دا سه المنزا د سینا دی په المنزک شری شامل دی چې صف نه سیخاوي په دا باندې ګناګوري او د حضور صلی الله علیه وسلم په دې حواله سره صحابه ته ډېر سخت حکم او بل دا یو خالص صف سیخول صف المنزه ډېر ترتیبات دي وړ کې دراول دي ستر دراول دي مشر دراول دي د عالم دراول دي غیر عالم دراول دا ترتیب میش په جماعتینه کښې نه وي مطلب دا هډره غلطه کله کله وویني عیني سړی دی پورې اول صف ته وړي کې وړ کې په ګوته ورسره نیولی وي تو مخ ته ودروي نه خو دولې په کور شه مشغلوات دولې سنبال کا یاره ته څه کې چې په جماعت کښې دا امت محمدیه پستیا ویلی دا جماعت رواله ځنه علما وی چې جماعت وړ کی بوتل جایز دی د حضرت حسن حضرت حسین رضی الله عنه هغه ور کوي حواله ور کوي چې دو نبی علی السلام ته په جماعت کې شوته ساړه هغه نور جامع وی میش وړ کی ټول په متیاز کې خشتوي چې دا پوک جماعتینه تر ټول الیکا متیازي درو کړی هغه سره ما کمپیر کاوه د حسن حسین سره د میش وړ کی هغه نور خبره وی دا شاینه جماعتنا لره وله پچار او کله اور په د جماعت چې په سر شه ورسته ژغېدو هوي او مطلب حرکت کول هوي په یو اوره غالباً کله کله د مقتدیون د غلط حرکتي په امام باندې اثر وي دا ملو ته کله کله ډېر غلطي څه ورشي دا ملو غریب نه وي ګرام مقتدیون غلطي په دې باندې اثر انداز شي لہذا لکه څرنګه چې لمونځه کول ضروري دي دا سو صف سیخه کوي چې صف سیخ نه داره ته په ګناهګوري دا میشته دا مثلا نن زده کول پچار دي او بیچ د عربیک شکل المنځینه کوي کنه وته باقاعده عمل واوزو کو صفوفکم فانها من اقامه الصلاه سیخ کې خپل سفینه ځکه چې دا سفید درست اول د لمونځي وایي سادو عرب پاک په جماعتینه شټول ملان دا ناره کوي حضور صلی الله علیه وسلم صحابه باقاعده ورته وایي چې تو سفینه سیخاوي د لمونځه په واش او چې کله صف نه سیخاوي بیا مزلینه پوجا کوي بیا اختلاف او چې په لمونځه کښې داره هر چا د پوره خپله د ویلوړي مقام د سپینږیري محترم معلمون پوه خلک مخشه صفتارو والی بیا لش په دنه ورس دی هر سړی د خپل تناسب مطابق ویلوړی بچون خدا بیخي اول جماعت ته نردمي دا غیر شعور چې دی نه لري قابل فرض دردريمي اډر په پیسه په پاو شي ویلوړی پچا دی او په د اخر چې دا ذکر شوی دی چې کس زنانه ارتللی هدا بیا په آخري سب شي زنانه بنیادی جماعتونه معنی نه دي په دا مسله سر خلاصول په چار دی حرام یې نه دی زنانه ولې جماعت ته تاګ معنی دی چې کله فتنې دور وي ایدی ذات خرابېږي
دو بدنومیږي څو غلط حرکات ورته کوي غلط نه لکه دا ویسوه خو دا ویسوه شمې ته دویره شه د جماعت ته نروالي مسله خدا نه دو چې شه د جماعت ته نه څي خو میږي نه روالي علما دا بیا حکم بیان کړی چې دا نه فتنې فساد ډېر پیلاویږي ادا غوږ نه ده د په جماعتونه پر تاګ نر تاګي بهتر دی په کور شرمین دی دی پورا بیا بهتر دی الله جل شانه دا میر صفین درست کوین کی سیخوین کی او د منځه په طریقه کوین کی جوړ کی چې د حضرت محمد مصطفی نه کی ما میشه سبحانك اللهم